بسم الله الرحمن الرحیم. دا وخت کې چې د لاک ډاون دا صورتحال چې کوم دی نو دا برقرار دی، د 18 تاریخه پورې به لاک ډاون وي. صورتحال چې دی هغه که قابو شو نو د لاک ډاون دغه ډیټ چې کوم ورکړی دی 18 تاریخ چې دی د هغې نه بعد به بیا نرمي راځي، او که حالات ټیک نه وو نو ویلی کېږي دا چې بیا به توسیع کېږي او پیرا په دې تاریخ کې. دا وخت نوی کلی زمونږ په سکرین د سوات نوی کلی تاسو ګورئ چې د لاک ډاون د عمله عام شاپس چې دي هغه بند دي، کاروباري مراکز چې دي هغه ټول بند دي، او کاروبار هم معطل دی دا وختي. را روان سیزن چې دی هغه د شلتالانو د فصل دی، او دا علاقه نوی کلی کوټه او دا چاپېره څونه سیمې چې دي سب ډویژن دا د شلتالانو یو لوی کاروبار دلته کېږي. د دغې بیپار په غرض د ګوجراوالې، فیصل آباد، کراچۍ او مختلفو سیمو نه خلک راځي د دې کاروبار په غرض باندې. دلته سرګرمۍ دا ځای چې دی د دې سرګرمۍ په عروج باندې دلته مختلف غټې منډایې دي. د دغې منډایو ته د سوزکو ډاینو په شکل کې دغه کریټونه راځي. د دې ځای نه بیا د ملک ګوټ ته سپلای کېږي چې کراچۍ، داوالا، پینډۍ او پېښور لوی منډاو ته د دې ځای نه شلتالان ځي. دغه شلتالانو فصل چې دی هغه دا وخت دانه شروع شوي ده، او ویلی کېږي دا چې روجې ته او د روجې دوران به د دغې سیزن شروعات کېږي. غنمو فصل چې دی هغه هم به یو څو ورځې بعد چې دی نور لږ تېز شي نو غنم هم تیار دي. دا وخت د مټرو کم فصل چې دی د هغې سپلای سټارټ ته، خو په دغه سپلای کې عام زمیندار دا خبره کوي چې دا کم منډاهو ته ځي نو هلته کې چونکې لاک ډاون دی، کاروبارونه معطل دي، نو ریټ یو ځل بیا د مټرو چې دی راغورځېدلی دی. څه وخت کې ریټ ختلی، او بیا اوس چې دی د هغې کم 14 کیلو یا 10 کیلو بورۍ چې په هغې کې لږ کمی راغلی دی. نو زمیندار هم د یو لوی پریشانۍ سره مخامخ دي، سفید پوش هم د یو لوی پریشانۍ سره مخامخ دي، او غریب ولس خو جو هغوی بدنصیبې خو هر ټایم د څه نه څه پریشانۍ سره مخامخ دي. دا وخت کې کوټه کلی دی، د کوټې کلي سرګرمۍ په دې ورځو ډېر زیات په عروج باندې د مختلفو کلو نه خلک راغلي، هغه دلته کې کاروبارونه کوي. د کوټې کلي کې اوس هم هلکا پلکا چهل پهل په نظر باندې راځي، ولې چې دا یو ډېر لوی کلی دی، او دا زیاتره دلته کې په دې باندې چې کومې دي تلنګ، چوخۍ، مضافات، صدوخان دا چې دي په دې کې د شلتالانو بې شماره باغونه دي. دلته هلکه پلکه خلک په نظر باندې راځي. دا تاسو ګورئ زموږ په سکرین باندې چې په کوټه کلي کې لږ ډېر بیا هم سرګرمه شته، خو منډایې او کاروباري مراکز بند دي. په کلو کې چې کم دوکانونه دي هغه کولاو دي، او دغه دوکانونه چې دي د هغې نه خلک د روټین مطابق سوداګانې اخلي. دا ګورئ چې د مازدیګر په ټایم باندې خلک لږ لږ راووتو، او خلک څه وکړي کورونو کې هم کېناستل ډېر ګران کار دی. او دا خبره چې دی لکه اوږده شوه، واړه چې دي هغوی هم یو لویه پریشاني په کور کې غویمۍ، د چا شوګر د چا بلډ پریشر یې، روزانه د جنګ جګړو د غویمو اطلاعات هم راځي، ولې چې ښځه، خاوند او بچي او بیا مور و پلار، او دا په یو کورونو کې دلته کمباینډ جاینټ فیملي چې دی هغه ګزران کوي. په کورونو کې اکثر 4-5 ورونه یو ځای پاتې کېږي، مور و پلار یې ورسره. نو د جنګونو اطلاعات هم راځي. پرون هم د اسسټنټ کمشنر په عدالت کې یو کیس چې راغلی و چې په هغې کې یوه زنانه چې وه هغه خپل خاوند وهلي وه، نو چې تپوس ترې وشو چې دا ولې، نو پته دا ولګېده چې خاوند یې هم کور بندیوان و ناست او دغه ښځه. نو دا د روټین دا جنګ جګړې چې دي دا د دې اطلاعات د مختلفو حلقو نه راځي، او د یورپ نه خو ډېر زیات راځي، ولې په یورپ کې ویلی کېږي چې د دې لاک ډاون د وجې نه دنیا دغه چې دي حالات د کورونو بې قابو شوي دي. دا تاسو ګورئ دا روډ چې دی په دې باندې ډېر زیات ټرافیک وي، دواړه طرف ته چې ټرافیک دا اوس دا ټرکونه چې تاسو ګورئ دا د سوات ته سپلایي کوي، او د سوات نه کوم څیزونه چې دي د هغې واپس پینډۍ، ګوجراوالۍ ته یا نورو ځایونو ته چې کومه سپلایي کېږي دا د هغې صورتحال دی. نو دا مې تاسو ته یو مختصر ریپورټ وښو. دلته څه مشران هم ناست دي، د دې مشرانو سره
خبره کوو چې یاره دا مشران چې دي دوی په دې حواله باندې څه وایي او د دوی په دې باندې څه خیالات دي. السلام علیکم. دا تاسو ګورئ چې دا څنګه مشران ناست دي. کښېنئ مه پاسئ، کښېنئ. سهال دی، تاسو ښه یې؟ څنګه ټایم ښه پاس کېږي؟ ها دا وخت تو ما ته لږ وګوره، ټولې دنیا خلک تا ګوري، نو تنګ شوی خو نه یې کور؟ نه تنګ ولې نه یو، دا په دې حالاتو کې لا څوک خوشحاله وي؟ ها خوشحالي نشته دی. مننه. دا مشران ناست دي او دا حمید خان رالو، زمونږ استقبال له حمید زمونږ ملګری دی، دا د حمید رور دی. حمید خان دا وخت په پوره دنیا کې تا ملګري ګوري، دا لاک ډاون چې دی دې څه ساډوبي راوستي که نه پریشاني نشته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یاره جی د لاک ډاون د وجې خو داسې ډېر زیات مسایل راپېښ دي د غریبو عوامو ته، کوم چې روزمره دي اړیماران دي هغه په کور کې ناست دي، د رزق د لاسه ډېر زیات ټول تنګ دي. دا خلک چې کم ګرځي نو ډېر زیات په ټینشن کې دي، که کاروباري دی، که روزمره سړی دی، که د علاقې مشر دی، که کشر دی، که په جومات کې امام دی، که هر سړی دی، ټول خلک ډېر زیات په تکلیف کې دي. خو څه وکړو، د حکومت ته طرفه بس دا احکامات جاري شوي دي، موږ د حکومت پاسداري کوو، د حکومت هر قسمه قانون منو. خو د حکومت قانون په سر سترګو خو لکه دونه دی چې بس خلک مونږ د لاک ډاون ډېر زیات ستړي کړي او ډېر زیات لکه بس کور ذخیره اندوزي څه چې هر څه ختم دي، هر څه ختم دي، باقي هیڅ قسمه هیڅ نشته. بس که د لاک ډاون کولاو شو سبا وګټو سبا وخورو، که لاک ډاون کولاو نه شو نو بس دا خلک یا به د کرونې د لاسه مرو او یا به د لوږې د لاسه مرو. مننه. دا حمید او د حمید ځای ته رالو چیله او رشید خان چې دی هغه سلامونه وایي. رشید خان ډېره مننه. دا دی د کوټې او لانډاکي ترمنځ چې کوم باونډري ده، کوشش کوو چې په لانډاکي هم تاسو ته یو ریپورټ چې دی وښیو. دا مشران ناسو مختلف ځایونو کې کټوره یې ځان ته ښودي ولې چې کور هم دوی ساډوبي شو.